الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم مسلمانانو، زمونږ او ستاسو دا نننۍ راغونډه، نننۍ اجتماع دا د ختم نبوت په حوالې سره ده، او د ختم نبوت دا وایي څه ته او د دې مقصد څه دی چې دا زمونږ او ستاسو زړه ته راشي او په دې باندې مونږ او ستاسو پوه شو. محترم ختم نبوت د بابا آدم علیه السلام نه راواخله څومره انبیاء کرام تر نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم پورې، او بیا اخیری خاتمه په پیغمبر علیه السلام مبارک باندې د انبیاء شوې ده. خو زمونږ او ستاسو د دې ختم نبوت مقصد هغه دا دی چې مونږ او تاسو ذهن ته او زمونږ او تاسو زړه ته دا یوه خبره راشي چې الله تبارک وتعالی د تمام دنیا بلکې د بابا آدم علیه السلام نه واخله څومره انبیا، صحابه، تابعین، تبع تابعین، بزرگان، اولیاء، علما، شهدا، عام مسلمانان تر دې وخته پورې او د دې نه وروسته تر قیامته پورې او د قیامت نه وروسته جهنم او جنت پورې مسلمانان جنت ته لاړل، کافران دوزخ ته لاړل. دا ټول الله تبارک وتعالی د پیغمبر علیه السلام په برکت سره پیدا کړي چې دا زمونږ او ستاسو په ذهن کې لکه صورت د محمد نه پیدا کړې به خدای نه وه دا دنیا. محترم پیغمبر علیه السلام مبارک، تاسو نن سبا سوشل میډیا ګورئ، دنیا خلک راپاسي، څوک د پیغمبر علیه السلام مبارک شان کی ګستاخی کوي، او څوک چې کوم دی د پیغمبر علیه السلام مبارک د هغې په نعوذ بالله من ذلک د هغې په شکل و صورت کې کارټونان جوړوي او څه کوي. محترم زمونږ او ستاسو دا نننۍ اجتماع دا په دې باندې ده. بل محترم مسلمانانو ورونو، که موږ او تاسو لمونځونه ډېر کوو، نفلونه ډېر کوو، ذکر او اذکار ډېر کوو، قرآن تلاوت ډېر کوو، چې د ختم نبوت د دې عقیدې موږ او تاسو ته علم نه وي او موږ او تاسو ته د دې خبرې پته نه وي، محترمو دا ټول اعمال زموږ او ستاسو دا بې ځایه دي، ځکه چې زموږ او ستاسو د اسلام دی دا په پیغمبر علیه السلام مبارک په برکت سره دی. محترم پیغمبر علیہ السلام آخری پیغمبر دی. قرآن کے اللہ فرمائی: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبیین
پتاسو کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د چاپلار نه دی بلکې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د الله رسول دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اخیری نبی دی ولدې نه باز خلک سماستا پشانتی پټکی به وغلی سماستا پشانتی با ساده کپڑے اغوستی سماستا پشانتی با د قرآن تلاوت کوي سماستا پشانتی با احادیث وای سماستا پشانتی به په مخ باندې ګرځېږي هغه په منبر باندې ناس د قرآن تلاوت کوي هغه په منبر باندې ناس هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک وای حالان کې هغه د دې آیات تشریح داسې کوي ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين الله تبارک وتعالى فرمای نبی علیہ الصلوۃ والسلام پتا سو کی دا چاپلار نه دی بلکې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا الله تبارک وتعالى رسول دی دا اخیری پیغمبر دی هغه خلق هغه چټپټکی بسل کړي هغه وګړي کپڑے اغوستي هغه په منبر باندې ناس خلق چې نن سبا په قادیانی باندې مشهور دي هغه الله تبارک وتعالى پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک اخیری پیغمبر دنیا ته راولېګو او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تا الله تبارک وتعالى فرمایل چې اوس د دې نورسته پیغمبران ته لېږل اعوذ بالله من ذلک محترمو دا د قادیانیانو چې کوم دي اوس زما ستا د علماو سره ناسته پاسته نشته زما ستا د نیکانو خلکو سره ناسته پاسته نشته ما ته د دې عقیدې پته نشته داسې یو سړی ناست دی ما ته په دکان کې دعوت راکو ما ته په ګراوند کې دعوت راکو ما ته په بازار کې دعوت د دې خبرې راکو ما سره علم نشته سوایم د خپل سړی دی په مخ کې نور دی په مخ د پیغمبر علیه السلام سنت دی په سر باندې د پیغمبر علیه السلام سنت دی پګړې وغلې ده ما ته د قرآن آیات وې په ډېر ښکلي انداز کې ډېر ښکلي اواز باندې بیا د پیغمبر علیه السلام حدیث راته وې چې د هغې تشریح کوي دا به زه منم که ما ومنله زه په فتنه کې واقع کېږم او که ما ونه منله نو زه وایم دا به د قرآن کریم د آیات نه انکار راځي محترمو چې د دې عقیدې مونږ او تاسو ته پته ولګي ها یو سوال بل کېدی شي او هغه دا چې مونږ او تاسو دا وایو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک دی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی زه اخری پیغمبر یم زما نه وروسته بل پیغمبر دنیا ته نه راځي دا پیغمبر علیه السلام مبارک حدیث دی اوس که په مونږ او تاسو باندې څوک سوال وکړي زما ستا د دغه کولو دپاره چې مونږ او تاسو ته دا ووایي چې عیسی علیه الصلاۃ والسلام به راځي که به نه راځي عیسی علیه السلام به راځي که نه نو عیسی علیه السلام پیغمبر نه دی نو بیا به د دې خبرې څه جواب کوم چې زما ستا ناسته پاسته د علماو سره نه زما ناسته پاسته د نیکانو خلکو سره نه زما ستا ناسته پاسته د مدارسو زما ستا تعلق د مدارسو د مراکزو د جوماتونو سره نه ما ته د دې خبرې اندازه څنګه کېږي چې یو سړی ته زه دا ووایم چې انا خاتم النبیین لا نبی بعدي پیغمبر علیه السلام فرمایي زه اخري پیغمبر یم زما نه وروسته بل پیغمبر دنیا ته نه راځي هغه ما ته د مخ نه په جواب کې دا ووایي چې عیسی علیه الصلاۃ والسلام دی به تشریف راوړي دی به راځي ولې دی پیغمبر نه دی زما ستا سره دا جواب وي او عیسی علیه الصلاۃ والسلام پیغمبر وو تو پیغمبر علیہ السلام د بابا آدم علیہ السلام نه واهله تر نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم پورې څومره انبیا چې الله تبارک وتعالی د دنیا ته را لېږلي دي هر یو نبی له الله پاک ځان له شریعت او ځان له کتاب ورکړی دی او پیغمبر علیه لکه څنګه چې موسی علیه السلام له الله تبارک وتعالی تورات ورکړی دی او موسی علیه السلام دین ډېر زیات سخت و عیسی علیه السلام له الله تبارک وتعالی انجیل ورکړی دی دین ډېر زیات نرم و داود علیه السلام له الله تبارک وتعالی زبور ورکړی دی پیغمبر علیه السلام له الله تبارک وتعالی قرآن مجید ورکړی دی او عیسی علیه السلام چې راځي د هغه دپاره نوی کتاب نشته د هغه دپاره نوی شریعت نشته که هغه فیصلې کوي په قرآن به کوي که هغه عمل کوي په قرآن به کوي که هغه فیصلې کوي د پیغمبر علیه السلام په احادیثو مبارکو به کوي که هغه فیصلې کوي که هغه عمل کوي د پیغمبر علیه السلام په احادیثو مبارکو به کوي یعنی معلومه شوه دا خبره چې امتي به د پیغمبر علیه السلام محترمو چې دا زمونږ او ستاسو په ذهن کې او اخیره خبره ستاسو وخت ډېر اخیستل نه غواړم پیغمبر علیه السلام مبارک
د برکت الله تبارک وتعالى د ټول دنیا پیدا کړی دا د دنیا نظام الله تبارک وتعالى د پیغمبر علی السلام په برکت سره پیدا کړی دی محترمو کنن زمونږ د پیغمبر چې هغه زمونږ د ایمانی پلار دی د هغه عزت ته یو سړی تیار نه دی 100 د په دغه عزت مونږ تیار نه یو هغه پاکستاني دی او هغه غیر ملکی دی دې ان شاء الله تیار وي کنه ان شاء الله زمونږ د پیغمبر علیه السلام عزت دا په یو سړی کې نه کاغه پولیسي کاغه سچوي کاغه ډي بي وي کاغه په بره چې کوم دینو جدي جرنیلی هغه چې کوم دینو کو وزیر خارجه وزیر داخله کو وزیر اعظم ولې نه او چې د پیغمبر علیه السلام مبارک عزت ته تیار نه دي موږ د 100 د بدغه عزت ته تیار نه یو او زموږ څو د پیغمبر علیه السلام مبارک عزت ته تیاری زموږ قابل احترام دي موږ د عزت 100 د پکولې شو محترم پیغمبر علیہ السلام مبارک داغه د مخ الله تبارک وتعالى تمام دنیا پیدا کړی دا زما د باز خلک وای زه ورته وایم چې تاسو د پیغمبر علیہ السلام مبارک سنت خپل کړئ تاسو د کوم دي د الله احکامات خپل کړئ خدای یو خبره نن سبا ځان سره پسړه کې کېدا وای حالات په الله تبارک وتعالى ډیر زیات راولي اسنه چې ماته باندې حالات راشي او ماته د دینه واپس د پیغمبر علیه السلام په ناموس رسالت باندې په ختم نبوت باندې با مونږ خپل ځان قربانو مونږ خپل وینه ورکو مونږ خپل اولاد خپل بچی قربانو مونږ خپل مال قربانو مونږ خپل مال او جان او وخت دا الله راکړي د دې لپاره دی او الله به زموږ د دې ته پوښ کوي مال مې درکړو څنګه دې لګولې دي جان مې درکړو څنګه دې لګولې دي زما د پیغمبر علیه السلام زما د محبوب علیه السلام په ناموس باندې حمله شوې ده دا د هغه لپاره کوشش کړې دي کنه دې کړې زما ستاسو خدای پاک د دې تپوس نه کوي چې دا کار ولې نشي نه کړی نو زما ستاسو الله تبارک وتعالى د دې تپوس کوي دا کوشش څومره کړې دي چې مونږ او تاسو خپل کوشش وکړو دا زمونږ او تاسو کوشش دی دا आवाज اوچتول دا आवाज رسول دا زمونږ او تاسو کوشش دی او د پیغمبر علیه السلام په ختم نبوت او تحفظ ناموس رسالت باندې با هغه سړی سر قرباني هغه سړی خپل وینه ورکړي هغه سړی خپل مال لګي هغه سړی خپل اولاد قرباني هغه سړی خپل جان قرباني چې کوم سړی والله لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين پیغمبر علیہ السلام والله قسم لا يؤمن فتاسو کی کامل مومن نشي کېدی حتی تر دې پورې لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه چې تر دې پورې چې هغه زما سره محبت وکړي من والده وولده والناس اجمعين د ټول انسانیت نه بلکې د خپل ځان نم سوا زما سره محبت وکړي نن موږ او تاسو په جبه باندې وایو که هغه ځوان دی او که نر دی که هغه بوډا دی او که بچی دی که هغه زنانه ده او که نارینه دی وایي زموږ د پیغمبر علیه السلام سره مینه ده که موږ او تاسو ورته ظاهري شکل ته ګورو په مخ باندې ګیره نشته پینسۍ چې کوم دی نو نشته ټوپۍ نشته ویښته د انګریز په شکل کټ دي نن انګریز باطل چې کوم دی هغه خپله باطله خبره په حق اواز باندې اوچتوي ما ته مسلمانان یو موږ تاسو په وس نه عزم کو دا نیت وکړو چې د پیغمبر علیه السلام هر یو سنت دا به موږ خپل عمل کې راولو او د دې نه به دا عزم کو خپل ملا به تړو څنګه چې کوپار هغې باطله خبره اوچتوي نه ما ته به چې کوم دی نو د پیغمبر علیه السلام تحفظ ناموس رسالت او ختم نبوت دا به اوچتوي انشاءالله ټول وایي انشاءالله انشاءالله ټول تیاری کوو د پیغمبر علیه السلام په سنت چې دا مونږ په خپل وجود کې په خپل عملي ژوندګۍ کې راولو انشاءالله مونږ ته به هر قسمه قرباني ورکول ته تیار یې الله تبارک وتعالی دې په دې باندې مونږ او تاسو سره د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین